اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معززو اوریدونکو سلسلہ د درس و تدریس شروع دی. نن د فارسی یو بل درس وایو. اول به د ګریمر لګي سو وایو. د ګریمر کې ټولو نه اهمه خبره دا دی چې مونږه ماضی مطلق ویلو چې کله د مصدر نه نون لري شي نو دا د ماضی مطلق صیغه شي. لکه اوردن نه اورد نون لري شو، اورد د ماضی مطلق صیغه شو. وہ لایا زدن مارنا نون تن لري که زد د ماضی مطلق صیغه شو. زد وهل کړي دی غي او کس. آمدن مانا آنا نون تن لري که آمد اغرالو، آمد زید زید رالو. نو دا زمونگا د ماضی مطلق صیغه دی. اوسا نن به مونږ دا وایو چې ماضی مطلق مونږ سره شپږ صیغې راځي. واحد غائب د پارا مونږ سره یو صیغه دی چې دا نون دی ورنه لرې کړو، دا د واحد صیغه شوه. که مذکر وي که مؤنث وي یو صیغه ورته راځي په فارسی کې. یعنی مونږ به وایو چې رفتن نه به مونږ وایو رفت. دویمه صیغه چې دی مونږه جمع غائب دی. تثنیه او جمع یو ځای د فارسی کې تثنیه او جمع د پاره یو صیغه راځي. که مذکر وي که مؤنث وي. جمع غائب د پاره یو صیغه نون او دال بسیوا کو رفتند. واحد حاضر د پاره یو صیغه راځي یا باخر کې سیوا کو رفتی. او جمع حاضر د پاره تثنیه او جمع یو صیغه راځي حاضر د پاره یا او دال رفتید. واحد متکلم د پاره به میم سیوا کو رفتم او جمع متکلم د پاره به یا او میم سیوا کو رفتیم. نو دا تاسو اوس په هر یو صیغې کې تاسو خپل اجرا کولی شئ. دغه رنګې اوس زدن نه زه ویم نون لرې کا واحد غایب صیغه به شي زد وهل کړي دی هغه. که ته وایې چې هغې دوه کسانو وال کړي دي یا ډېرو زادند نون دال بسې واقع زادند. که یو سړي تا وال کړي دي حاضر زادي. او که یا دال سوا کوي زدید. او که میم سوا کې بیا به واحد متکلم زادم او جمع متکلم د پاره یا میم زدیم. نو دا تاسو سره د ماضی مطلق د شپږ صیغو جوړولو طریقه شوه. هر یو صیغه په دې علامت باندې تاسو جوړولی شئ. باقی په محاورې کې به مونږ نن دا ووایو. مخکې محاورې کې مونږ ویلي وو چې ته ووایې چې زما نوم عثمان دی اسم من عثمان است. که مخاطب ته وایې چې ستا نوم څه دی اسم شما چیست نو هغه به وایي چې اسم من خالد است. نن به دویمه خبره ووایو. که ته وایې چې ته د کم ځای بیا به وایي شما اهل کجا هستید. شما اهل کجا هستید تاسو د کم ځای. شما تاسو اهل کجا د کم ځای هستید ای تاسو. شما اهل کجا هستید نو ته به جواب ورکیا من اهل پاکستان هستم. زه پاکستانی یم. که بیا ته تپوس وک تپوس شما اهل کجا هستید او تا افغانستان ته به من اهل افغانستان هستم. هستم زه یم. نو دا د محاورې کې تاسو دا اضافي خبر زده کوي. بس دا نوٹ کوي.